بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو سکرین په دې شیشه باندې زه په تاسو باندې ویډیو ګورم. تاسو ته ما یو ویډیو شیر کړی ده چې دلته مدرسه او جومات دواړه سوي دي. په هغې کې چې څومره د مفتي صاحب تفسیرونه او څومره قرآن شریفونه څومره بلډینګ چې کوم دی قرآن شریفونه شهیدان شوي ایره شوي دي. دغه تاسو زما د لاس هم لیدی شئ. دغه هغه قرآن شریفونه دي کوم چې سوي دي دا د هغې د ایرو د وجې نه. د هغې نن دویمه ورځ ده. موږ دلته د مفتي صاحب خواله راغلي. مفتي صاحب خو ډېر زیات بې سوره دی، خفه دی، ډېر زیات یې وم جړل چې یاره زما تفسیرونه سوي دي په 2005 کې په د 500,000 روپو نه زیات ما اخیستي نو چې نن به په سوي. بل طرف ته قرآن شریفونه ټول شهیدان شوي ایره شوي دي، دغه شان سپاري ایره شوي دي. نو موجوده وخت کې 50 قرآن شریفونه مفتي صاحب دا موږ تاسو ته حواله کوو. دغه قرآن شریفونه چې سوي دي چې د مفتي صاحب په اوس کار روان شي، نور تفسیرونه او سپاري راهیلونه دا به ولې راوړو. خو مسلمانانو تاسو ته درخواست کوم چې تاسو زموږ سره په دې کې مرسته وکړئ. نور قرآن شریفونه او رهیلونه چې کوم دي دا به پکاري چې موږ یې مولانا صاحب له ورکو او د ده دا درد چې کوم دی دا کم شي او خپلو وړو ته بیرته سبق شروع کړي. مولانا صاحب یو عاجزانه درخواست کوم تاسو هغه خلکو ته دعا کوئ چې کم خلک زموږ سره مرسته کوي، کم خلک د مدارسو مرسته کوي، کم خلک د قرآن په مد کې زموږ سره مرسته کوي. موږ د سواتي فاونډیشن د طرفه راغلي یو او ستاسو چې کم تاوان شوی هغه کیمرې په دې سترګه لږ ووایئ. مفتي صاحب ته رانږدې کړه. جی مفتي صاحب. ډاکټر صاحب الله تاسو له جزای خیر درکړي. زه خو ډېرې خبرې کولی هم نشم. سبقونه دا دویمه ورځ ده چې دوی په چوټۍ باندې یا راهیلونو ته چې زه ګورم او یا هغه کتابونه د تجوید چې ما به هغه مطالعه کول، ما به د ماسخوتن وړو ته تجوید کوو، نو یقیني په هغه باندې زما د استادانو دستخطې وي. نو زه ډېرې خبرې نشم کولی. زه بس صرف هغه کسانو ته چې زموږ سره په دې کې تعاون کوي، په دې مدرسه کې، په دې راهیلونو قرآن شریفونو کې خصوصا زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم. الله یې تاسو له د دې بدلې په دنیا او په آخر باندې درکړي. او انشاءالله چا چې زموږ سره په دې کې تعاون وکړي، یقیني تعاون خو ډېر زیات شوی دی. کارپېټ یې سوي دي، چټایان یې سوي دي، راهیلونه، بګي، د بجلۍ ټول سیسټم هغه مکمل متاثره دی. ډېرې خبرې خو کولی نشم، خو چا زموږ سره په دې کې تعاون کوو انشاءالله په ترجمه کې به ورته دعا کوو. موږ ماسخوتن نه پس به تفسیر شروع کوو، په هغه کې به دعا کوو. په وړو په کلاس کې چې کلاس هم سبق هم چھوټي کوو، په هغه کې به دعا کوو. او ډېر زیات تاوان شوی دی. یقیني تاسو د هر څه ډاکټر صاحب په لاسو باندې ولیدل. ټیک ده. او علیشاد بھائی مفتي صاحب وایي چې خبرې نشم کولی. نو تاسو به په دې خبره پوهېږئ چې مفتي صاحب هلته مونږ هغه ویډیو کول او په ایمان کې د مفتي صاحب اوښکې ودرېدې. ځکه چې نن سبا زما او ستا تاوان وشي نو ما او تا جاړو که نه، خو مفتي صاحب زما او ستا د بچو دپاره جاړي. مفتي صاحب په قرآن جاړي، مفتي صاحب په رحیل او په سپاره جاړي، مفتي صاحب په دین جاړي. د مسلمانانو ورونو دین نور لویه خبره نشي کېدی. او الله تعالی دې دعا کوو چې د دا کم ضرورت دي دا زر تر زره پوره شي. او تاسو ته هم دغه عاجزانه درخواست دی، دا د قرآن شریفونو ایرې وینئ. دا د قرآن شریفونو ایرې دي. دغه را دې خوا کوته دا دا اینه دا کم قرآن شریفونه چې ما را چوت کړه دا د هغې ایره ده. دا د هغه ایرې د وجې نه زما دا لاس تور شو. نو درخواست کوو چې زر تر زره مرسته وکړئ چې د مفتي صاحب او د دې ماشومانو دا سبق بیرته جاري شي. ولی الله سپارو ملګرو د الله په امان.